زمونږ په علاقه کې کومه بې شرمي کومه بې حیایي شروع ده تاسو ټولو ته ښکاره را ستاسو نه څه پټ نه دي. خو اوس په دې پړوني کې چې کوم بې حیاتوب شروع دی او زمونږ د شهدا کومه بې عزتي شروع ده نو د هغې جواب نه میلاویږي. دا کمې ماشومې یا کمې زنانه چې دا پړونی اچولی دی یا د پردې دا څادر چیل چې ورته اکثر خلک وایي دی اچولی دی د دې دپاره دا صرف پړونی دی، خو د دې شاته یو لوی تاریخ دی چې دا کورنۍ یا دا خلک د هغه تاریخ نه خبر نه دي ځکه یې دومره بې حرمتي کوي. خو زه دې ویډیو والا ته دا خبره کوم چې ستا خو پردې ته ضرورت هم نشته، ته د څه پرده کوې، ته پړونی ولې په سر یې، تا ته ضرورت څه دی؟ ستا مقصد صرف دا دی چې زمونږ د هغه شهدا د بې عزتي وشي. په دې څادر چې کم ټاکي دي دا تاسو ته صرف ټاکي ښکاري، موږ ورته غټګولې پړونی وایو، خو دا د بېشماره شهدا وینه په دې باندې لګېدلې ده. زه داسې خلکو ته درخواست کوم چې مهرباني وکړئ د دې څیزونو نه لږ ګوریز وکړئ، کوئ چې سم کوئ، تاسو خو څوک منې کولی نه شي چې یو سړی خپل پلار نه شي منې کولی، خپل ورور یې نه شي منې کولی، نو زما او ستا او د بل څه قدرت دی چې موږ بیا منې کوو؟ نه په دې خبرو تاسو پوهیږئ. خو لږ ورته احتیاط وکړئ، دې کې ډېره زیاته فلسفه پرته ده په دې پړوني کې، لږ د هغې لحاظ وکړئ. زموږ خو ستاسو خپل حیا او عزت شته نه، خو د دې پړوني ډېر غټ حیا ده او ډېر غټ عزت یې دی، لږ د دې خیال وکړئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.